السلام علیکم خوږو کتونکو سبزیلی خان ترینی هیله لرم روغ جوړ خوشاله او سلامت وئ. خوږو اوریدونکو نن د سره یو ډیر اهم یو بریکینګ نیوز شریکوم. څنګه چې تاسو ته پته ده یو څو ورځو نه په سوشل میډیا باندې د یو ماشومه یو لس کلنه ماشومه چې کومه ده د هغې حوالې سره خبرونه په ګردش کې دي چې د کچې ډاکوانې چې کوم دی په سند کې هغه تختولې ده هغه غونډې قصې نه به تاسو خبر یې هغې کیسې حوالې سره زه تاسو ته خبره نه کوم خو لکه پرون نه په دې حوالې سره یو اپریشن شروع شوی دی هلته د پولیسو او په هغې کې اوس لا ښه خبرونه مخې ته راغلي دي چې یو ډېر زبردست پیشرفت پکې شوی زموږ ذرایع چې کوم دي هغې دا خبره کنفرم کړې چې هغه ماشومه چې کومه ده هغه بازیاب شوې ده او د هغې مور د دې ځای نه روانېږي هغه هلته یا به روانې شوي چې هغه لور دې ته حواله کړي. خوږو کتونکو دا کومه واقعه چې کومه ده د دې په باره کې تاسو ته خو پوره پته ده په دې باندې ډېرو خلکو ویلاګ هم کړي دي او دا د دې حوالې سره د دې انټرویوز وغیره هم راغلي د هغې نه پس زمون چې کوم قومي مشران دي خاص کر هم پرست مشران چې کوم دي ایمل ولی خان په دې باندې خپل دغه چې کوم دی یو بیان ورکړ په سینټ کې په دې باندې خبره وکړه سینیټر منظور کاکړ په دې باندې په سینټ کې یو خبره وکړه د دې نه علاوه آفتاب شیرپو په دې باندې خبره وکړه حافظ نعیم الرحمن د جماعت اسلامي هغې په دې باندې خبره وکړه او په سوشل میډیا باندې یو غوبل جوړ شو د دې د وجه هغه پولیس په دې باندې مجبوره شو حالانکې د دې نه مخکې دغه پولیس چې کوم دی دغه ښځې سره بالکل کوآپریشن نه کو. نو زه دا خبره کوم چې اواز اوچتول پکار دي داسې ایشوز دپاره نه زه یوازې لګیم او بیا چې تاسو ما سره یو ځای شئ دا ګڼ اوازونه چې زموږ یو ځای شي دې نه به یو شور جوړ شي او کوم ځای کې چې شور جوړ شي نو هغې ته بیا حکمرانان هغې ته متوجه کېږي خلک هم هغې ته متوجه کېږي. اصل خبره دا ده عزتمندو چې یاره دا په کچې په علاقه چې کومه ده دغلته دا دومره ډېر ډاکوان او دا دوی چې مستقل لګیا دي او مسلسل لګیا دي خلک تختی څوک بېزته کوي د خلکو نه پیسې او هغوی اذیت ولو دونه شدید اذیت ورکوي. آخر دا په ریاست کې یو ریاست دی آخر دا کوم چې موږ دې ته وایو چې اسلامي جمهوریه پاکستان دا کوم ریاست چې دی زما په خیال دا خو بالکل ناکامه دی. نه دی کې د اسلام څه شته نه دی کې جمهوریت نشته امریت دی. دلته چې کوم دی که دا ووایي چې دا د ظالم یو ریاست دی دلته هر ظالم خپل ریاست جوړ کړی دی. دلته د غریب دپاره عزیت دی او کوم ظالم چې دی هغه خپل ځان د ریاست جوړ کړی دی یعنې د جبر یو قانون دی. که مونږ د انډیا سره جګړه کوو په 4 ګنټې کې مونږ انډیا په دې باندې مجبوره کوو چې هغه دا غواړي چې دا جنګ دی بس دی او هغه دا جنګ بیلي مونږ په افغانستان باندې حملې کوو هلته مونږ هغه ټارګټ حاصلو او بیا دا کوم چې د کچې علاقه ده دا 2 ضلعې دي په دې کې د 15 ډاکوان چې کوم دي د دې خلاف موږ ولې نشو کاروایي کولی. که تاسو ته دا معلومه نه نو زه تاسو ته دا وایم چې دا د دریاسین یو اړخ ته او بل اړخ ته 2 ضلعې دي دا 2 ضلعې په پنجاب کې راځي دا 2 ضلعې په سند کې راځي او دغلته دغه خلکو بل کاروبار نشته دوی همدا خلک تختی په دې کې زیاتره پښتانه دي د هني ټریپ په ذریعه باندې کله ورته وایي چې دا ګاډۍ د 10 لاکو ګاډۍ ورته په 8 لاکه باندې وایي کله د جینکو په ذریعه باندې هغه هلته د تعلق جوړ کړي او هغه خلک راغواړي. که تاسو دا منئ او که نه منئ خو ما ته یو خبر دا هم پکې راغلی چې د پېښور یو ایسچو هم په دې هني ټریپ شوی او هغه نه 2 کروړه روپۍ اخیستي او هغه بیا راپرېښی دي. دغه شان اوس هم زموږ ذرایع دا وایي چې په درځونو خلک هلته پراته دي هغوی له اذیتونه ورکوي او اذیت دا دی چې هر کوم کس چې هغوی مغوي کړی دی هغوی اغوا کړی دی هغه له د ورځې صرف 3 نوړی ورکوي د هفتې ولې صرف 1 بوتل اوبه ورکوي دا دې لپاره چې دی صرف جمدې پاتې شي چې مړ نه شي. بیا که دغه کس چې کوم دی دا ډېر وخت یو کس سره تیر کړي اغواکار سره تیر کړي او هغه د هغه نه څه پیسې وصول نه کړي نو بل هلته ډاکو باندې هغه خرڅ کړي که په هغه باندې مطلب هغه ورته وایي چې ستا پې څومره پیسې لګېدلي که هغه وایي چې زما پې 2 لکه روپۍ لګېدلي نو په هغه بل باندې په شپږ 2 لکه خرڅ کړي هغه بل بیا د هغه د لواحقینو د هغه د رشته دارانو د 15-14 لکه روپۍ چې کوم دی هغه د تاوان مطالبه کوي. دا یو سلسله روانه ده. زه دا وایم چې دې خلکو سره چې دا کومه وسله ده دا ورله څوک ورکوي د دې خلکو سرپرستي څوک کوي د دې خلکو سربراهان څوک کوي دا پټه خبره نه ده چې د دې خلکو کوم خلک سربراهان دي هغه زموږ د ملک هم سربراهان دي د دوی باندې د لویو خلکو لاسونه دي دا خلک صرف د دې لپاره استعمالېږي نه
دا د سیاست لپاره استعمالیږي. خو زه دوی ته دا وایم چې د دې نه مخکې MKO هم دا سیاست کړی دی، دا د تشدد سیاست هغې هم کړی دی، دا د ظلم او بربریت سیاست هغې هم کړی، په هغې باندې هم خدای واړوله. او دا اوس کوم خلک چې دا سیاست کوي په دوی باندې به هم خدای پاک اړي. زه وایم شرم پکار دی زموږ حکمرانانو لپاره، زموږ ادارو له شرم پکار دی. دا خو د هغوی لپاره داسې دا چې یاره په 10 منټه کې دا علاقه چې کوم دی دا کلیر کولی شي، د یو هلیکاپټر په ذریعه باندې دا غونډه علاقه کلیر کولی شي. حکومت یې کوي نه، حکومت ته د دې جواب ورکړي چې دوی له دا وسله د کوم ځای نه راځي، د دې سرپرستي څوک کوي. او دا څه علاقه غیر نه ده، هلته دا نه چې پولیس نشته. ته خو په وړه وړه خبره باندې په خیبر پښتونخوا کې اپریشنونه کې، ته په خیبر پښتونخوا کې د هلیکاپټر بمبارۍ کې، او دغلته چې د کلونو داسې د دې خلکو سره ظلم زیاتی کیږي، دغه ځای کې تر اوسه پورې د اپریشن نوم هم نشته. دا دوهره معیار ولې، دا ظلم او بربریت ولې د ښځې سره چې کوم زیاتې کړی دی زما په خوله نه راځي. زه دغه ویلی نه شم، ګینې ما به تاسو ته تفصیل ویلي. دغه وړه بچی چې کومه ده دې سره چې څومره زیاتې شوې دي د دې په باره کې زه دا ویلی نه شم. دغه خونخوار بخشان درندګان دي، هغې سره دې ماشومې میاشتې او نیمه دوه تېر کړل، د هغې غریبو به څه حال وي. زه وایم چې د دې لپاره راپاڅېدل پکار دي، اواز اوچتول پکار دي، چغه اوچتول پکار دي. زمونږ چې څومره سیاستدانان دي چې کم قام پرست دي هغې له هم دا اواز اوچتول پکار دي چې زمونږ په عزت باندې دوی لاس ولې واچو. دا صرف د دې دې پورې به محدوده ني. زه دا خبره کوم، دا نه ده چې ماشومه بازیاب شوه نو خبره ختمه شوه. دغې ډاکوانو ته داسې سزا ورکول غواړي، داسې عبرتناکه سزا ورکول غواړي چې ټوله دنیا د دې نه عبرت والي چې بل سړی بیا جرأت ونه کړي. زما عزتمندو، دا ملک چې کوم دی دا د اوسېدو ملک نه دی. دا اوس چې په دې کومو حالاتو کې موږ اوسېږو، خو د تېښتې رو د چا نشته. کوم ملک ته به ځي؟ تاسو یقین وکړئ او زه درته په قسم ویم چې کم از کم د دې نه خو افغانستان هم ښه دی چې په افغانستان کې خو کم از کم امن خو پکې شته. ستا عزت ته تحفظ شته، تا دولت ته تحفظ شته، ستا وجود ته تحفظ شته. ټیک ته ډېرې خبرې پکې داني، خو دلته خو ما ته بنیادي حق هم نه دی حاصل، ما ته آئیني حق هم نه دی حاصل. ما ته دلته نه تعلیم شته، نه تحفظ شته، نه د عزت تحفظ شته، نه د جان تحفظ شته. دا کوم واقع چې دا یقین په خدای وکړه په دې باندې داسې بربریت خو ما په یو ملک کې هم نه لیدلې. زما عزتمندو، دا څو خبرې مې تاسو سره شریکولې. د اطمینان خبره صرف دا ده چې دغه ماشومه زما په خیال مونږ کومې دغه چې دي ذرایع دي هغې موږ ته دا خبره کنفرم کړې ده چې پولیس ته کامیابي میلاو شوې ده، دغه ماشومه بازیاب شوې ده او کیدی شي نن خپلې مور ته یا سبا یا نن حواله شي. د دې نه پس زه تاسو نه اجازت غواړم. انشاءالله د یو نوي ویلاګ سره به بیا موږ مخامخ کیږو. ښاد، آباد او خوشحاله اوسئ.